پاک دین په دې لاره باندې چې کوم دی محنت څومره کاله کړی دی؟ زما خو جي ماسټر د کراچۍ نه کړی په IR کې انټرنیشنل ریلیشن کې ریګولر ماشاءالله. بیا اسلامیات او عربۍ کې ورسره پرایویټ مې ماسټر دی جي. بي ایډ بیچلر اف ایجوکیشن دا کومه ډیګري چې ده بي ایډ چې ورته ویلی کېږي هغه هم ما حاصله کړې ده. د دې نه علاوه کمپیوټر هارډویر او سافټویر د هغې هم ډپلوما هولډر یم جي. دغه شان سکاوټینګ په میدان کې ستاسو سره ریلیټډ میدان دی هغې کې هم جمبوري کم پاکستان بیچ چې هغه مې هم پاس کړی دی. ماشاءالله. د هغې نه علاوه یو فرسټ ایډر هم یم 2 کاله مې میډیکل سره تعلق ساتلی نو فرسټ ایډ حوالې سره هم الحمدلله په کار کې په کار راځي. که انجیټیوب پاس کولی وو که نوله پاس کولی وو که سټمک واشنګ کولی هر څه چې فرسټ ایډ کا سنګل فریکچر دی یا ملټیپل فریکچر دی تو فرسټ ایډ وغیره مطلب فرسټ ایډ چې هسپتال ته د رسېدو نه مخکې مریض ته څه پکار وي هغې کې مې 2 کاله کورس کړی دی د الله په فضل سره. او د دې نه علاوه د مختلفې شعبې صحافت کې هم ډپلوما هولډر یم 3 کاله مې جرنالیسټ هم پاتې شوی یم. یو ټي وي چینل کې مې هم کار کوو داسې اخبارونو کې مې هم کار کړی دی جي. او د دې نه علاوه هم به ډېرې خبرې جي خو څه ذهن نه دې حوالې څه وتي خو د ژوند تقریبا هرو شعبو کې د سکولونو پرنسپل هم پاتې شوی یم پرایویټ سکولونه مې هم لیډ کړي دي چلولي دي څه به څه خبرې نور هم ذهن ته راځي. او د هغې نه بعد الله رب العزت خپل دین کې د الله دا سلیکشن حدیث مبارک کې راځي چې دین لپاره الله تعالی وایي زه انتخاب کوم دنیا فیسیلیټیز کې زه خان او غریب هر چا ته ورکوم خو دین صرف سلیکټډ چې کوم زما خوښ یې هغو ته ورکوم. نو 2007 کې بیا زه مدرسې ته لاړم جي ځان وشي دا ورکړه اسلامیک او شریک گیم خو محمد رسول الله چې اډرس کړي دي صلی الله علیه وسلم هغه 3 گیمز دي یو ګوړ سواري ده او تیراندازي ده او سویمینګ دی. ماشاءالله دا 3 شرعي ګیمونه دي. د دې نه علاوه دا نور ګیمونه هغه ګیمونه چې مونځ پکې لاس کېږي یا شریعت څه داسې اهم رکن پکې په هغې باندې اثر لېږي نو دغه ګیمونه خو دي د سره ټیک نه چې زمونږ مفتي صاحب دا برته نن کوو دا بالکل به درته کوو په دې باندې به تاسو انشاءالله نن آګاه کوو ځکه چې زه هم څه ځلې یم ورسره او که نه ما ته خو دنیا هم په دغه باندې کېدله خو صاحب چې کوم دی کنزل کوي جی. زما خو اولنی سوال په خپله دغه ملګري نوم دی چې د کنزل ډیفینیشن څه دی کوم چې شریعت وایي یو خو زموږ پښتو کې پښتو والا ده شریعت کې کنزل څه ته ویلی کېږي. زه به تاسو ته نظام صاحب ویم ما تاسو ته اول کې ووي که فرض کا داسې یو غټ ابیوز ما کولی که نه نقصان نو اوله به زما استادان ما څه فلاین کې کېدی چې دا څه کې دا خو ته ډېر وورځې او دا خو اکاډم ټو شریعت ته په یو ذمېدار ځای باندې دا ته څه کې نو ګوره نظام الدین صاحب یو ټرم یو کنزلي کنزل دې ته زه نور وضاحت کې نه ځم خو لکه مونږ وایو خور مور ترور کاکا یوي د معاشرې ټرمز بېغیرت دله د یوس خو باقاعده حدیث کې راغلي چې چا د ښځې مارکیټ ته ځي شاپینګ کوي که نه لکه خفه نه شي د انفالو والا خو ما ته هم دغې لوبې والا ښکاري نو دې دپاره حدیث کې د یوس لفظ راغلی چې د ده په ښځو باندې د غیرو نظرونه لګي ټیک ده جي. بل پښتو کې موږ وایي بې غیرته یا بل موږ څه وایو دله هم دغه شیزونه دي نو دغه شیزونه شو غل شو ډاکو شو دا خو ټرمز دي که نه لکه اوس د خورې څه چاوالی ده نو ته خو زه محترم نشم ویلی خو شریعت اردو انګلیش هر څه ورته ډاکو وایي. نو که تاسو ګورئ زما دغه څیزونه دوی هایلایټ کړي دي او ټاپې پې لګولې د کنزل حالانکې په شرعي پوینټ اف ویو سره دغه کنزل نه دی دا د معاشرې او د یو ژبې ټرمز دي ما هغه ټرمز استعمال کړي دي نو که په دې باندې اوس یو سړی خفه کېږي باقاعده که کنزلي نو زه به اند الله د الله نه معافي غواړم د عوامو نه د خلکو نه زه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم چونکې دا ټریک نه به زما سیټه شوی زه بیا رب ته پرېوځم چې دا مې څه لکه او زه تاسو ته یو مسله وایم نظام الدین صاحب
نبی علیه السلام وی د منافق نشانی یو دام ده چې دا کنځل کوي نو زما څه شوق نشته چې زه منافق جوړ شم زه د محمد رسول الله وارث یم صلی الله علیه وسلم نو دا د معاشرې ټرم دي او اصل کې خلک دا غواړي چې موږ هغه حق واورو چې کوم زموږ د طبیعت دي نو زه ملګرو ته یم چې ستاسو د طبیعت حق زه نشم ویلی زه د الله حق ویم د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم تعلیمات دي د هغې مطابق ویم صلی الله علیه وسلم د چا په طبیعت باندې لکه زه دین نشم اکسپریس کولی پبلش کولی کوم تعلیمات ما ته میلاو دي هغه سټایل کې به زه مخکې ځم او څوک خفه کېږي جو بس الله دې خوشحاله کړي ډېره مننه څومره چې موږ کتونکي ملګري دي یو جهان مننه بخښنه غواړم که په دې ټولو خبرو دا خو ښکلې خبره وکړه دا خو ما کوله خو چې تاسو راته ووایي دا به ته بالکل 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 ډېر دا دي چې زموږ مفتي صاحب دا برته نن کوو دا بالکل به درته کوو په دې باندې به تاسو انشاءالله نن آګاه کوو ځکه چې زه هم څه ځلې یم ورسره او که نه ما ته خو دنیا هم په دغه باندې کېدله خو بالکل ښه ان پالو کوي بالکل تاسو ته اجازت دی زما